حضرت امام بغوی رحمت الله علیه په خپل سند سره یو حدیث ذکر کړی دا چې جناب کریم صلی الله علیه وسلم فرمایلی دي چې الله فرمایي چې کیم سړی د هر منځنه بعد یو ورته سورته فاتحه الحمدلله رب العالمین 69 ولدوالین آمین پری و دویم سرا آیت الکرسی الله لا اله الا هو الحي القيوم تر آخره پری ور سرا دوا آیتینا یو آیات دی سورة آل عمران شهد الله أنه لا إله إلا هو الملائكة وأولو العلم قائما بالقسط لا إله إلا هو العزيز الحكيم ورسرات وآياتنا نردي قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتذل من تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير تولج الليل في النهار وتولج النهار في الليل وتخرج الحي من الميت وتخرج الميت من الحي وترزق من تشاء بغير حساب. پیدائش لکی کہ پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام فرمائی کہ اللہ فرمائی کہ دل انسان د هر منځنه بد دا ویای یو ورته الحمد دویم آیت الکرسی دریم شهد الله انه دایت وسلورم قل اللهم مالک الملک تؤتی الملک دا بصلاة تولج اللیل دا بل آیاتیا پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام فرمایلی دی فائداشی لکی په حدیث شاسی چې الله ویای چې دغه انسان ته به ټکنا ز جنت شي جوړاو دې انسان ته به ټکنا ز جنت شي به ته جوړاو او بلکې دویمه فائدہ دغه دو چې الله ویای پیغمبر سلام فرمایي چې په ذبه دیتا په حضرت القدوس به زیور کوا درېمه فائدہ دغه دو چې ذبه او یا ورا د نظر رحمت سره د رحمت په نظر به زبه تکسا سلورمه فائدہ دغه دو چې الله پیغمبر سلام فرمایي چې الله ویای حدیث قدسی دا چې زبه او یا حاجتونه زپیرا کوا پنځمه فائدہ دغه دو چې د هر حسد کوین کی هر یو حسد کوین کای چې د سره حسد کو هر یو دشمن نه زبه د انسان ته پناور کوا او زبه په هغه باندې پار حسد کوین کی او په دشمن باندې زب په غلب کوا دا مو عزتمنه امام بغوی رحمت الله علیه دغه په خپل سند سره د حدیث ذکر کړی دا چې پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام فرمایي او پیغمبر وی چې الله په دا فرمایي نو داسې حدیث قدسی وی نو د مو عزتمن ډېر او چات حدیث تا میشت د پاکستان لوی مفتی اعظم حضرت مولانا مفتی شفیع رحمت الله علیه په خپل تفسیر شي معارف القرآن شي دا حدیث هم ذکر کړی دا امام بغوی رحمت الله علیه خپل سند سره دا ذکر کړی دا او چت حدیث تا او چار دا د کی میجا هر یو سړی د هر منځنه بادا کا غیز میزوی مسبشین میزوی مزدیگار وی ماشوم وی مسیتان وی میزداغا سلویر شینا یو سورة الحمد شریف الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم
غیر المغضوب علیہم ولا الضالین دا الحمد وی ادینا بدت و امر آیت الکرسی اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الارض من ذا الذي يشفع عنده الا باذنه يعلم ما بين ايديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه الا بما شاء وسع كرسيه السماوات والارض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. ورسره دریم دغه دریمه سپراشه د آیات ته شهد الله انه لا اله الا هو والملائکة وأولو العلم قائما بالقسط لا اله الا هو العزیز الحکیم. بل ورسره دغه آیات ته نږدې رکوع شي دا ورسره دریمه سپراشه قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير تولج الليل في النهار وتولج النهار في الليل وتخرج الحي من الميت وتخرج الميت من الحي وترزق من تشاء بغير حساب. تحت الميزة مني دا د ان شاء الله موده د لیکل یادو او میش پر رمضان شي میش کاری سے جماعت شي یره س کام دوانیم سوا کسن اعتکاف تک شنی هر کل آئے تا مو دا په زراوی چپ کړی و اعتماد تقسیم کړی دو په زراوی میں تقسیم کړی دی وینا بده میش جماعت شي مو په زراوی د تقسیم کړه سی ګورا خلق د وظیفه شری کړی دو ډیره جو ته فائدہ دو زه تاسو ته ان شاء الله لون کې پاکه مل شي د تاسو ته آغاز ذکر کوم حکیمه مولي کړي دو اگه نه ان شاء الله کا چاته ګرونوي سیو دې خدوی آیت الکرسی الحمد فارچ زدادو په د دعا اتنه لشکې مشکل دی په قران پاک شي چې حافظ دی من د کوای نشي نو دې پر متعیر لیکلي دو دعا اتنه ما ذکر کړی دي فائدہ ما ذکر کړی دو حواله ما ذکر کړی دو نو ویدت من اغنا میجا زدا کوای شي سیو دې کې مشت سوې دا مشتول عمر دې پر د وظیفه می شریکی فائدہ دامره فائدہ دو چې الله وی چې په جنات شي به زینت جوړاوه بیا نه بده بل فائدہ چې الله وی چې د په خپل حزیرت القدس به دته زئی ور کما او بیا درېمه فائدہ دا دو چې هاویا ور د الله پاک د نظر رحمت په نظر به وتا کسي او بل اصل ورمه فائدہ دا دو چاویا حاجتونه بل الله پیرا کوي پنځمه فائدہ دا دو چې هر حسد کوین کوي چې په دنیا کې د سر حسد کو او هر یو دشمن اغنا به الله پناه ور کوي او بل دا خبره چې پیغمبر فرمایي چې الله ویایي چې زبه په هغه حسد کوین کې باندې په دشمن باندې به زب کو سدا انسان غلب کوي چې کوم سره دا کلمه دا وظیفه په دا طریقه باندې چې هر منځنه بدوي نو الله دا میشتا دا باندې عمل توفیق نشته نصیب کو او بل مویدت منه دا ویډیو ډیر شیر کړئ چې ډیر خلک ته وظیفه ورسیږي ازکه په دا باندې مشتو ته یو څو ملويږي ته په یو شیر باندې چې شیر کې نه خلک ته ورسیږي هغه سره د وظیفه کو اگر کې ته نو یې هغه کو پیغمبر علیہ السلام فرمایي چې تو ته پیرا سو الله پاک درکوي پیرا په پیدا شي به شامل وي نو دی وجنا مشتو دا ډیره شیر کې چې ډیره خلک ته دا ورسیږي دنیا آخرت غونډه ګټي دي کوشه الله تعالی مشته د عمل کول توفیق نصیب کو واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین.